هسې نظر خو د شراب چوي، هسې نظر خو د شراب چوي، په زړه مې تخم د عذاب چوي. او داسې دا اوښکې دې په شونډو لګي، جامې د پرخو چې ګلاب چوي. او چاله خدای ډکې میخانې ورکړي، چاله خدای ډکې میخانې ورکړي، چاته اوبه هم په حساب چوي. او چې یریده به د تیارو نه کله چې یریده. السلام علیکم، زه یم ستاسو قربا وجه سبحان. په پروګرام غزازار کې زه تاسو ته هرکلی ویم چې نن کوم شاعر مونږ سره دی، هغه د ستعارف محتاج نه دی. هغه د اردو شاعري مجموعه زندگی جب اداس کرتی هغه منظریان ته راغلی ده او هغه د سوکانو سره تعلق ساتي او هغه شاعري سره سره مصور هم دی جناب جمیل احمد سرا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مونږ تاسو ته په پروګرام غزلزار کې هرکلی وایو. ډېره مننه جی. سهرا صاحب دا راته وایي چې تاسو تعلیم څومره مو چېرته نه حاصل کړی دی؟ ما جی پرایمري تعلیم او های سکول پورې چې کوم دی سوکانو نه حاصل کړی دی، چمکني هایر سیکنډري سکول چې کوم دی، او بیا مخکې چې کوم دی ایم انګلیش پورې پېښور یونیورسټي نه ما ایم انګلیش کړی. سهراب صاحب دا راته وایي چې تاسو شاعرۍ ته څنګه متوجه شئ؟ دا رنګ ډېر څومره دي چې د هغه د انسان په فطرت کې الریډي وي. نو ما ته داسې محسوسېږي چې لکه پویټري ده یا پینټینګ چې کوم دی دا الریډي ان برن دغه دی چې الله پاک لکه مخکې نه د فطرت کې اچولی دی. نو وړوکوالي نه لکه شاعري او دا دلچسپي هم شته، پروګرامز هم چې کوم ټلویزیون باندې کتل هغې نه پس موږ محسوس کړه چې یاره دا زم دې فیلډ کې څه کولی شم. نو پرایمري لیول باندې به ما لیکل کول. بیا های سکول ته چې شونو ما یو نظم مې ولیکلو، نو هغه په شاهین ډایجسټ به زموږ ماشومانو دپاره وځي، هغې کې شایع شو. نو دې سره زه ډېر انکریج شوم جي. دې دغه نه پس ته بیا چې کوم دی نو دا سیز موږ مخکې بوتلو. نو هغه ټایم چې کوم دی یو پریس پېښور پریس کلب چې کوم دی دې کې به یو دغه کېدو پروګرام به کېدو، هغې کې مې څه ویشته. نو هغې نه زه بیا انکریج شوم او مخکې خپل پویټري او دغه نه مخکې بوتلو. سهرا صاحب دا راته وایي چې تاسو لومبنی شعر په کم ایج کې ویلی دی؟ ډومبی شعر خو چې کوم دی جي نو دا پرایمري دغه کې چې موږ وو نو زموږ استادانو سره د الله خو کې ډېر خواري دغه به کوله. نو هغه ټایم به هم موږ کوشش کولو چې یاره اکثره مزاحیه شاعري وه، موږ پروګرامونه دغه کول اسمبلۍ کې. نو هغه ټایم به لکه موږ کوشش کولو چې شعر دغه ولیکو. ډومبی شعر جي اوس چې ما ته کوم ذهن ته راځي چې لکه مخکې شعر دی نو تیری مسکراہٹوں میں نہیں میرا نام لیکن، تیری مسکراہٹوں میں نہیں میرا نام لیکن میرے سب اداس لمحے تجھے یاد کر رہے ہیں. دا راته وایي زندگی جب اداس کرتی دا کتاب کله مزریان ته راغلی دی؟ زندگی جب اداس کرتی ہے جی ما 2013 کې دا شایع کړو جی، بک حالت ته راغلی ده. بل کتاب خو جی پښتو کې ما دغه کړی دی جی انشاءالله. خو زه کوشش کوم چې د مخکې نه بهتر دغه وي، لکه موږ اکثر ملګرو سره دا دغه کوو چې د اول په ځای آمد وي، نو هغه به ډېر ښي چې بهتري لږ پختګي پکې. نو زه خپله دا ګورم چې لکه زما به کې مخکې کم مسټیکس دي دغه یا کمزوري ده پکې چې هغه لرې شي او بهتر کلام مخې ته راشي. دا راته وایي چې ستاسو په شاعرۍ کې کم استاد؟ په شاعرۍ کې جي او په پینټینګ دواړو کې. نو یو خو ماته سوي چې والد صاحب ته هم کتله نه هم زده کړه کوله. خو زما په خیال دا خبره کېدای شي ډېر عجیبه هم لګي، خو دا استاد چې کومي دا انسان کې موجود وي. مونږ چې لکه ماحول ته ګورو، بار یو اونه ده، یو بوټی دی، یو غر دی، یو سیند دی، نو هغه په خپله دا دغه کوي، دا یو سړی مجبوره کوي چې راشه ما جوړ کا. نو د اونو بوټو ته چې مونږ ګورو نو یو خوشحالي او عجیبه احساس کېږي. او بل همدا دغه پیدا کېږي چې دا جوړ کړي انسان، یو چې کوم د انسان دننه یو رایه ده یو دغه د هغې اظهار وکړي. نو دې لپاره مختلف خلک مختلف طریقې دغه کوي. موږ لپاره دا بهتر دغه شاعري پینټینګ د دې په ذریعه موږ د خپل مافي الضمیر اظهار وکړو. دا راته وایي چې تاسو په شاعرۍ کې اصلاح چا نه کوئ؟ زما په کتاب چې کوم دغه جي الله دې وبخي ابراهیم فاني صاحب، الله دې وبخي اکوړه خټه دغه کې لوی عالم جي او هغوی په څلورو ژبو کې شاعري کړې وه، ډېر ښایسته شاعر و. نو د اصلاح څه دغه ای سره موږ کړو، زموږ والد صاحب دی هغه هم اصلاح کوي، او داسې نور ملګري شته الله دې ورسره خو کړي، او داسې مهربان دغه شته چې هغه اصلاح کوي. سهرا صاحب دا راته وایي چې په شاعرانو کې کم شاعر خوښ دی؟ او شاعرانو کې خو جي لکه ډېر ښایسته نومونه دي، پښتو کې اردو کې انګلیش هم چې څنګه ما انګلیش لټریچر ویلی دی،
نو خسته نمونه دي پکې لکه چې انګلیش کې موږ اردو شکسپیر دی ویلیم ورډزورث دی اردو چې کوم دی نو مرزا غالب صاحب دا څومره خسته نوم دی مرزا غالب فیض احمد فراز داسې بلا نمونه دي چې اوس لکه زه تاسو مانه تپوس کوئ زما زړه خفه کېږي چې زه پکې څه بیان کړم او څه مانه پاتې شي داسې پښتو کې چې کوم دی اوس هم موږ سره ښه خسته شاعران شته او دې نه مخکې هم تېر شوي دي حمزه بابا رحمان بابا خوشحال خان خټک صابر صاحب دا اوس چې موږ سره کوم دي اتل صاحب اباسین صاحب خسته نمونه دي دانش نو لکه دا سوال ماته په دې دغه ښکاري چې دې کې اوس نمونه مانه پاتې کېږي نو دا جواب ماته کریکټ نه ښکاري سرا صاحب در تو ستاسو پینټینګ طرف ته څنګه توجه شو مصوری خو دې زما والد صاحب چې کوم دی هغه آرټسټ دی وړیکوال کې به مونږ هغوی ته کتل چې هغوی به پیسټل ورک باندې لګیا وو مونږ به ورته ناست وو ډېر په شوق سره ډېر په مینه به مونږ کتل والد صاحب نه ما زده کړه کوله نو دا پنسل و دغه هم ځان نه ویشتل او بله دا چې دا محلې چې دا کم دیوالونه دا به تازه چونه کړو مشرانو دغه ما به سکارو دغه به مې رشتو پای به مې ډرایینګ کولو رنګونو باندې په خپل کور کې چې به کوم دغو نو اکثر به د مشران غوسم شو خو هغه دغه چې زما کتابونو کاپیانو کې زه به اکثر لګیا وم د خپل فن اظهار به م کولو نو ما هغه پریکټس سره ایتم بار کتل بل زم یو څو ملګرو هغوی به په کاربن او په دغه باندې په کاپیانو کې شیزونه جوړ کړي دا مختلف پکچرز لکه زموږ ټایم کې دا سوپرمین وغیره دا دغه به نو ما چې وکتل ما چې هغه جوړولی نو زه ولې نشم جوړولی نو ما به بیا پریکټس کولو او لکه په یو خوشحالۍ په مزه کې یو دغه کې خوند به یې راکولو پینټینګ ډرایینګ نو هغه پریکټس د وایي چې کوم دی مخکې موږ د دې جوګه شو چې نن داسې وړوکی کاوش دغه کولی شو پینټینګ لینډسکیپ کې سرا صاحب دا راته ووایي چې تاسو په مصوری کې کم میډیم استعمالوئ زما خپله بیسیکلی اویل دغه خوښ دی لکه دې کې مختلف دغه دی اکریلیک دی واټر کلر دی اویل دی پیسټل دی خو ما ته چې کمفورټیبل فیل کېږي هغه اویل کې دی اویل کې زه خپل دغه ایکسپریشن ښه کولی شم ښه طریقې سره خپل دغه اظهار کولی شم او چې دا کم لینډسکیپ وغیره دی نو اویل دغه بیسټ دی حالانکه زه لګیا یم اکریلیک کې مو دغه کومه کوشش کوم خو اویل اوسه پورې ما لپاره بهترین دغه دی میډیم دا راته وایي چې تاسو ایگزیبیشن کې حصه مو اخیستې ده ایگزیبیشن خو جی او د لاست ټایم یو دغه شو پشکلاوتی 400 کې ای کې دغه کړو نو اپریسیشن کې سپیشل ایوارډ کې مالا دغه را کړو جی ایوارډ را کړو سارا صاحب تاسو زموږ ریکویسټ کوو چې زموږ ناظرینو ته څه ډالۍ کوي کسی معصوم آرزو کی طرح کسی معصوم آرزو کی طرح مجھے لگتا ہے وہ جگنو کی طرح بلا اظہار میں لب کھولے کیوں بلا اظہار میں لب کھولے کیوں جس کی نظریں ہو گفتگو کی طرح میری سانسیں اسے سجاتی ہے میری سانسیں اسے سجاتی ہے دل میں رہتا ہے وہ لہو کی طرح جو بھی حاضر ہے غیر حاضر ہے جو بھی حاضر ہے غیر حاضر ہے غیر حاضر وہ روبرو کی طرح آنکھ سجدے میں گر پڑے جب بھی آنکھ سجدے میں گر پڑے جب بھی اشک بن جائے ہے وضو کی طرح ان کی گالی سراب جیسی ہو ان کی گالی سراب جیسی ہو تجھ کو لگتی ہے آبرو کی طرح محفل قلب کے دریچے پر آنکھ نامی اداس کھڑکی پر درد تیرا پیامبر بن کر آنسو کو وجود دیتا ہے آہ کے کاروان چلتے ہیں زخم کے زاویے بدلتے ہیں تشنگی روح میں اترتی ہے زندگی جب اداس کرتی ہے دیکھ کر دامن محبت میں میرے دلدار کا ہنسی چہرہ کوئی نغمہ وجود میں آ کر میرے دل کا طواف کرتا ہے گوشے شوق جگمگاتا ہے آرزو کا قلم اٹھاتا ہے کوئی تصویر سی ابھرتی ہے زندگی جب اداس کرتی ہے وہی حس نظر خود شراب اچوي حس نظر خود شراب اچوي پزړه می تخم د عذاب اچوي او داسې د اوخ کې دی په شوندو لګي جامې د پرخو چې ګلاب اچوي او چاله خدای ډکه میخانه ور کړی چاله خدای ډکه میخانه ور کړی چاته وبهم په حساب اچوي او چې یریده به د تیارونه کلا چې یریده به د تیارونه کلا هغه وړه به اوس نقاب اچوي او په سر مې کېښول تهمتونه د چا په سر مې کېښول تهمتونه د چا لکه پټکې چې یو نواب اچوي او کله چې تا سینګاروي ملګرې کله چې تا سینګاروي ملګرې خلک به خاورې په سراب اچوي
مونږ د ستر شاعر جمیل احمد سرا سے ډیر شکرګزار یو چې هغه ته خپل مصروف ترین ټیم کې مونږ له ټیم وایستو او مونږ سره خبرې اترې وکړي. بیا به یو نوي علم سره ملاویږو. دا یې د مې پوری اجازه غواړو. الله پامان.